هغه نه پس د شروع کوي په اول باندې چې هغه ته نعت وی شي یا هغه ته صفت وی شي یا بل نو ما چې هغه ته صفت بحاله نه ضمیر موصوف درجه ده یعنی صفت بحال الموصوف. اوس د نعت تعریف په پیله کوي چې نعت چاته ویل شي به ابو دی فصل کې بیا غنه پس ته د هغه تابع بینوي چې د نعت چې کیم ده یعنی صفت دا چې د خپل موصوف سره په سو شیونه کې دایبو په موافق ارسی په اعراب کې مثلا په رفع نصب جر کې معرفه نکره وغیرہ کې هغه د په خپل عبارت کې د وضاحت کوي او په اخره کې بدای د دغه فائدہ شي چې د فائدہ څه ده. نو شروع کې دای تعریف کوي چې النعت تابع يدل على معنى في متبوعه او في متعلق متبوعه یعنی نعت دا صفت دا هغه تابع ده چې دا د مطبوع په معنی باندې دلالت کوي یا د مطبوع متعلق په معنی باندې دلالت کوي. لکه مثال کے طور پر جاءنی رجل عالم دلته کې روغ علمت یو سړی چې هغه عالم ده د نعت ولا تعریف کوي خو چې هغه صورت بیانوي چې د مطبوع په معنی باندې دلالت کوي. دلته کې مت یو سړی روغال اوس د سړی سوکته عالمون یو وضاحت کوي یعنی د مطبوع چې کیم ده رجلون مطبوع ده عالمون یې تابع ده د عالمون د مطبوع په معنی باندې دلالت کوي. یا دوغه دارنګ چې کله متعلق د مطبوع باندې د دلالت کوي هغه وضاحت کوي لکه جاءنی رجل عالم ابوه یعنی مت یو سړی روغل چې هغه پلور هغه عالم ده. نو دلته د سړی چې متکی مرغله ده د سره متعلق ده یعنی د پلور ده نو دغه عالم ابوه د داسې شی وضاحت کوي چې هغه د رجل سره تعلق ده یعنی هغه د هغه پلور ده. نو دلته کې بره راست د مطبوع وضاحت نه کوي یعنی په هغه باندې دلالت نه کوي بلکې د چې کوم متعلق ته چې هغه پلور دی سړی هغه وضاحت کوي. نو هر کدا چې وسم صفتا ايضا د صفت هغه ویل شي. بیا چې د قسم اول چې کوم ده قسم اول نه مراد یعنی هغه صفت چې هغه د مطبوع په معنی باندې دلالت کوي د قسم اول نه دا مراد خولي. به چې کله دا وایي چې قسم ثانی قسم نه مراد هغه صفت چې هغه د مطبوع او متعلق په معنی باندې دلالت کوي هغه قسم ثانی نه مراد ده. نو د قسم اول چې کوم ده د نعت صفت دا په 10 شیونه کې د خپل مطبوع سره موافق وي. 10 شیونه هغه دي فی الاعراب والتعریف والتنکیر والافراد والتثنیه والجمع والتذکیر والتانیث یعنی ټول به عبارت کې ذکر کړي چې هغه په اعراب کې رفع نصب جر کې والتعریف والتنکیر نو اعراب درې صورتونه دي نو 3 هغه شل تعریف تنکیر 5 شل افراد تثنیه جمع 8 شل تذکیر تانیث 10 شل یعنی دغه اول قسم چې کیم ده یعنی هغه تابع یعنی صفت هغه تابع ده چې هغه د خپل مطبوع په معنی باندې دلالت کوي دا په 10 شیونه کې د خپل مطبوع سره موافق وي. خو دغه 10 شیونه چې دي بره راست په ترکیب کې به دغه 10 ټول ضروری نه په دې کې به 4 اشیاء هغه ضروری وي یعنی رفع نصب جر کې به یو وي او تعریف تنکیر کې به یو وي افراد تثنیه جمع کې به یو وي تذکیر تانیث کې به یو وي. لکه توي چې جاءنی رجل عالم اوس رجل عالم رفع نصب جر کې مرفوع دي تعریف او تنکیر کې دواړه نکره دي افراد تثنیه جمع کې دواړه مفرد دي او مذکر او مؤنث کې دواړه مذکر دي یعنی په 10 شیونه کې وو په ترکیب کې په دې کې سلور شیونه هغه ضروری موجود وي. دویم قسم دی چې والقسم الثاني انما يتبع مطبوعه في الخمسه الاولى یعنی دغه لاس شونه چې بیان کړ دغه دویم قسم یعنی دویم قسم هغه تابعون چې هغه د مطبوع په متعلق باندې عمل کوي مطبوع متعلق په معنی باندې وضاحت کوي دلالت کوي هغه کې به 15 شیونه هغه ضروری دي چې هغه باندې دغه تابع د خپل مطبوع سره 15 شیونه کې موافق وي. یعنی دویم قسم تابع چې کیم ده اپ د خپل مطبوع سره په 15 شونه کې موافق وي هغه لاس شونه چې میجه پیله وشل پاږي کې پیله 15 چې کیم دي یعنی اعراب کې رفع نصب جر 3 صورتونه ده شل تعریف او تنکیر کې 2 صورتونه ده په دې 15 شونه کې بو د دینه په ترکیب کې 2 شونه هغه ضروری وي یعنی په اعراب به یو صورت وي لکه رفع نصب جر کې به یو صورت وي تعریف او تنکیر کې به یو صورت وي دا 2 صورتونه په دې کې ضروری دي په 2 صورتونه کې به دغه تابع د خپل مطبوع هغه موافق وي. لکه
من هذه القريه الظالم اهلها. نو په دې کې دای چې دوا شیونه به رفع نسب جر کې به یوي او تعریف او تنکیر کې به یوي. نو دواړه القريه الظالم دواړه معرفه هدي او دواړه مفرد هدي. نو دوا شیونه پکې ضروری دي به دا هغه تابع وي چې هغه د مطبوع متعلق باندې دلالت کوي عمل کوي. خو بده کې د نور درې شیونه چې کوم پوت شل بلکې دوا رفع نسب جر او سره تذکیر تانیث دا شیونه په دې کې ضروری نه دي په موافقت کې. هغه وجه دا چې دا ځکه نه دي ضروری چې دغه دویم قسم چې کوم دا یعنی د مطبوع متعلق په معنی باندې چې کله تابع دغه صفت دلالت کوي په دې کې اصل کې دا لکه من هذه القريه الظالم اهلها چې مثال لا په دې کې القريه موصوف ده الظالم صيغه صفت او اهلها د الظالم صيغه صفت فاعل جوړیږي. نو دا د دویم لفظ اهلها چې کوم روان ده یعنی د فعل سره مشابهت دی وجنه دلته کې بو نسبت چې کوم لکه څنګه فعل نسبت فاعل ته کیږي دلته د صيغه صفت نسبت اهلها ته کیږي. نو د فعل سره په مناسبت کې غدا مشابهت تا. نو په دې کې بیا فعل طرف ته سو لکه څنګه د فعل ولا فاعل چې کله اسم ظاهر وي کغه مفرد وي تثنیه وي یا جمع وي نو فعل به مفرد ډل شي. نو دلته کې به هم بجای د دینه بعد اسم ظاهر تکسو چې اسم ظاهر مفرد د تثنیه دو که جمع دو نو هغه نه پس ته میجا فعل هغه به مفرد رو کچیرته اسم ظاهر یې هغه مؤنث و نو فعل به میجا مؤنث رو یعنی دینه بعد به میجا بیا اسم ظاهر تکسو چې اسم ظاهر کغه مؤنث و نو فعل به مؤنث رو کغه مفرد تثنیه جمع کې چې شی نو فعل بیا مفرد رو. نو په دې کې به فعل طرف ته میجا سود فعل سره مشابهت ته په اسناد کې لکه څنګه د فعل نسبت شوی خپل اسم ظاهر فاعل ته غرنګ دي الظالم نسبت شو د اهلها خپل اسم ظاهر فاعل طرف ته. په اخر کې دا وفائده النعت تخصیص المنعوت نه دا خبره کوي چې دغه چې قسم چې کیم صفت ته دا په موصوف سره دا فائدہ سویر کوي. نو دای چې دا قسم دواړه د غنات او منعوت یعنی صفت او موصوف دغه چیرته دواړه معرفه او نکره او نکره په صورت کې به دا تخصیص پیدا کوي یعنی قلت اشتراک کوي. لکه جاءنی رجل عالم روغ الموت یو سړی اوس دغه عالم دلته کې دا تابع ده هغه تابع ده چې د خپل مطبوع په معنی باندې دلالت کوي خو د قلت اشتراک وکړ تخصیص پیدا کړ دسه چې دغه مو ویل چې جاءنی رجل الموت یو سړی روغال اوس دغه سړی عام هر قسم سړی ته شامل و او چې کله مو ویل چې عالم نو هغه نور جاهل وي نو وایستل صرف عالم سره خاص کړ چې مو ته عالم سړی رغله ده نو قلت اشتراک وکړ په ډیر سړي پکې شاملو نو اوس هغه ډیر نه جاهل وایستل لږ سړي پکې پوت شله. او دویم قسم کچیرته د غنات او منعوت یعنی موصوف او صفت دا دوړ معرفه وي نو په دې صورت کې او بدای توضیح باندې دلالت کوي یعنی توضیح فائدہ به ورکړي. لکه جاءنی زید الفاضل متزید روغاله خو چې کله می تابع پس ذکر کړ الفاضل نو دا فائدہ وکړه چې زید خو ډیرو هر قسم زید شامل او چې الفاضل ټکم په سبا کړ یعنی هغه زید چې هغه اوس 2024 کې فرق شوه د عامه نه مراد ده. او چې کله دا کله یعنی د تابع چې وي د دې پر صرف خاص د تعریف او د مدح د پورا او دا په هغه صورت کې چې مخاطب ته د چا پیلنا یو صفت هغه معلوم وي چې دی کې دا صفت د تعریف ولا هغه موجود ده. لکه مثال کے طور پر میشه وایو چې فلنکای چې دا هغه ډیر انتهایی شده ته چې اوس دا په عربی کې ری او ورسته د صفت سره ذکر کوي دغه صفت په مقصد صرف داوي دا مقصد بنوي چې دلته تخصیص پیدا کوي یا دلته کې توضیح پیدا کوي بلکې مقصد به صرف داوي چې دلته کې تعریف ته پوره ده. او متستویل دا په هغه وخت کې چې مخاطب ته د ذات چې چاته صفت ذکر کوي هغه ته پیل نه د صفت معلوم وي. او کله کله به د تابع چې کیم دا هغه به د زم د پر ذکر کیږي یعنی نه به تعریف ته پر وی نه به تخصیص ته پر نه به توضیح ته پر بلکې زم د پر او د کې دغه شرطه چې د کیم ذات چې تزم بینوي نو د مخاطب ته به پیل نه د ذات ولا د غیزم ولا صفت هغه معلوم وي نو هغه وخت کې به دغه تابع چې کیم دغه صفت په زم باندې دلالت کوي. او کله کله به د تاکید د پر هرسي او دا په هغه صورت کې چې کله دغه تاکید
ولا یعنی د صفت چې کوم دا د موصوف نه خود به خود ارملومیږي لکه دا مثال پیش کوي چې نفخه واحده په دې صورت کې د نفخه کې قیمتا چې دا په وحدت باندې دلالت کوي او د واحده چې په سروړي د دې پورا چې دا تاکید د پورا هغه وکی کیږي دنه بعد دا خبره کوي په عالم سره چې ان النکره توصف بالجمله الخبريه چې د نکره صفت هغه جمله خبریه حقیقت شي ځکه چې موصوف صفت کې هو اصل کې ربط هغه ضروری ده او جمله خو ځون ته مستقل بنفسه وي یعنی هغه د مخ کې او د ورست سره تعلق نه لري نو چې دای چې دلته د جمله ها د نکره صفت وکي کیدای شي مطلب دا ده چې د جملې بو د مقبل نکره چې موصوف دي هغه سره به په هو ضمیر سره ربط وي تعلق پوي بل خبره ده چې دغه جمله هغه بو خبریه وي جمله انشئیه بو نه وي ځکه چې جمله خبریه هغه په صدق او کذب سره متصف کیږي جمله انشئیه صدق او کذب سره نه متصف کیږي او د صفت هم دا د خبر غوندي وي دی وجنه جمله خبریه هغه ضروری ده وبل خبره ده چې په معرفه یعنی موصوف صفت کې هم متفقت په معرفه اولی کې او نکره اولی کې ضروری ده نو دلته به دغه موصوف چې کله نکره روشي او جمله د هغه صفت وکي کیږي دغه جمله اگر چې من حيث الجمله نه معرفات نه نکره دو خدال تک به دا حکما نکره وي ځکه چې په جمله من حيث الجمله کې د معرفه اولی یو علامت هنشتا نو چې کله په لفظ کې هغه د معرفه ولا علامات نوي نو په غیبه نمیجه د نکرهولی حکم لګو نو دلته به جمله من حيث الجمله هغه د نکره په حکم کوي لکه دا مثال پیش کوي چې مررت برجل ابوه عالم نو دلته کې رجل هغه نکره دو ابوه عالم دا ابوه مضاف مضاف الیه مبتدا عالمون یې خبر دا مبتدا خبر دا جمله اسمیه د رجل د پورا صفت وکي کیږي خدل د کې ابوه کې هو ضمیر چې دا هغه تعلق د رجل سره شته دا یعنی ابوه عالمون د مقبل جمله د رجل سره تعلق او ربط هغه شته دا د غرنګ د جمله فعلیه مثال پیش کوي چې قام ابوه نو دغه جمله د رجلون د پورا رجلین د پورا هغه صفت په وکي کیږي خو په دغه صورت کې بدغه کې ضمیر هغه مقبل تعین ربط ته پورا هغه ضروری وي هغه نه پس د بل قاعده بیني چې والمزمر لا یوسف ولا یوسف به یعنی ضمیر نه موصوف جوړیدای شي نه صفت جوړیدای شي هغه وجه دادو چې موصوف ځکه نشي جوړیدای چې مخکې میړه قاعده تیر کړله چې کله موصوف نه کراوي نه معرفوي او صفت معرفوي نو دواړه د توضیح او د وضاحت یعنی د وضاحت ته پررسي نو دلته کې چې کله ضمیر موصوف جوړ شي خدا مطلب چې ضمیر خو معرفه دو نو موصوف صفت کې هونه مطابقت ضروری ده نو تب صفت هغه بیا معرفه وي ترې نو دوی به معرفي شي موصوف صفت نو دا به فائدہ د توضیح ورکړي لکه څنګه موږ مخکې قاعده وویله حالانکه ضمیر هغه وضاحت په صفت سره نشي کوي ځکه چې ضمیر په خپل باندې عارف المعارف دي یعنی هغه ته د وضاحت سره ضرورت شته نه چې ته په صفت سره کوي ځکه چې ضمیر په درې قسم دي یو ضمیر د متکلم وي یو ضمیر د مخاطب وي یو ضمیر د غایب وي ضمیر د متکلم او ضمیر د مخاطب هغه خو بالکل واضح دي چې اسام نه ولا د ضمیر رجی وي نو مخاطب ده که څوک خبره کوي نو هغه ته ضمیر زون ته رجی کینو هغه د متکلم نو د وضاحت سره ضرورت شته نه پوتشال غایب ضمیر نو هغه تر دلیل باب یعنی ضمائر کې درې قسمونه دي دوا قسمونه هم موصوف نشي جوړیدای نو تر دلیل باب د موافقت دی وجنه نو د ضمیر غایب به هغه موصوف نه جوړیږي او بل خبره ده چې د صفت ویل نه جوړیږي ځکه د صفت نه جوړیږي چې دلته کې دغه صفت هغه همیشه اول چې مخکې مطبوع په معنی باندې یا د مطبوع په مطلق او معنی باندې د دلالت کوي حالانکه ضمیر هغه په ذات باندې دلالت کوي د مطبوع په معنی یا د مطبوع مطلق په معنی باندې هغه دلالت نه کوي